اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم. د ټولو حاضرینو ناظرینو په حضور کې د مسائلو د بیانولو د هغې ستاسو سوالات او جوابات نه وړاندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د کریم رب نو امید لرم چې انشاءالله هفته به مو ښه تېره شوي. الله تعالی مو د تل عمر د صحت په جامو باندې پټ او خوشحاله و آباد لره. دواړه جهانه مو خدای ښایسته کا او الله تعالی د نیکۍ کولو توفیق در نصیب کا او الله تعالی د معاصیو د ګناهونو نه د اجتناب توفیق در نصیب وګرځولی کا. زمونږ دا کومه سلسله چې روانه ده طریقه کار زمونږ د سوالونو د جوابونو داسې دی چې کم نوي یاران په دې هفته کې زمونږ د پیج ته راغلي دي هغوی ته هم دا مونږ طریقې ښایو. که نور کم نوي یاران نن راځي یا بعد کې زمونږ دا پروګرام ګوري، که تاسو کې چاته څه قسمه دیني مشکلات وي، دیني پوښتنې او سوالونه وي، نو د هغې د تپوس کولو طریقه داسې ده چې تاسو زمونږ د واټساپ نمبر د ځان سره ولیکئ، دا ځان سره سیو کړئ. زمونږ د واټساپ نمبر دی 0336 54 65 134. دا زمونږ د واټساپ نمبر دی. په دې واټساپ نمبر باندې تاسو مونږ ته د میسج په ذریعې یا د وایس میسج په ذریعې باندې خپل سوال را لیږلی شئ. دا هغه سوال جواب به تاسو ته د راروان اتوار په شپه د ماښام او ماسخوتن منځ کې لکه نن چې څنګه راغو داسې په لایو پروګرام کې ملاویږي. کوشش به دا کوئ چې سوال لږ مختصرا کوئ. بعضې ملګري نه خبرې اوږدې شي د هغه د خبرو نه مقصد اوچتول دا بیا ګران وي. او سوال لږ واضحه کوئ چې ستاسو کوم مقصد دی هغه مقصد پکې مونږ ته ښایي. ډېر کله ته ملګري مجمل سوال وکړي د هغې مقصد حاصلول او د هغه مقصد ته رسېدل دا بیا ګران. نو کوشش دغه کوئ. بل یو مهرباني مونږ سره دا وکړئ چې دا پروګرام څومره دنه کېدی شي نو دا ډېر شیر کړئ. د پروګرام په نشر و اشاعت کې زموږ سره پوره تعاون وکړئ. تاسو نه مونږ د پیسو مطالبې نه کوو چې تاسو مونږ ته زیلوډې کوئ یا زمونږ مدرسې ته یا زمونږ د سیسټم ته پروګرام ته مونږ له دا والې مونږ له دا مونږ بالکل له دې تاسو نه تمه لرو او نه زمونږ د تاسو نه دا توقع د نه کوو یې نه مو کړې ده نه به وکړو. مونږ لله فی الله د الله پر رضا دا پروګرام روان کړی دی. ستاسو نه مونږ صرف یو تعاون غواړو. ستاسو د یو تعاون توقع مونږ لرو چې دا د پیجونو نه دا د خپلې آیډیانو نه په خپلو ګروپونو کې د یارانو سره دا مسلې شیر کوي، شریکې کوي. د دې په اورېدو باندې کېدای شي څوک عمل وکړي هغه ته الله اجر ورکوي، هغه اجر به تا ته هم الله درکړي. د دې په اورېدو کېدای شي د چا زندګي بدله شي. زموږ د پروګرام مقصد د الله رضا، د دین خدمت، د معاشرې اصلاح ده. د حق اواز رسول دي زموږ دغه غرض دی. هېڅ د دنیا لالچ دنه زموږ نشته. هغه زموږ خپله معامله د الله سره ده. او تاسو هم چې کوم دی انشاءالله العزیز د آخري درسونو پورې به تاسو ګورئ چې زموږ د دنیا هېڅ غرض او لالچ له تاسو نه بل څه نشته سوا د حق اواز او د دین د مسایلو اواز تاسو غوږ ته رسولو نه. خو موږ په دې خپل پروګرام کې خپل مهمان خصوصي جناب مفتی صاحب مبارک ته هر کله وایو په خیر راغلی، ستړي مه شئ جي. الله خوشحاله لره، الله په علم او عمر کې اضافي وکړه. مفتی صاحب مبارک زموږ یو ورور په تیر درس کې په کمنټس کې جهانګیر هغه زموږ دا پوښتنه کړې وه چې په مانځه کې دا ګوته خوځول څنګه دي. بعضې کسان د تشهد کې دا اشهد ان لا اله الا الله سره دا ګوته اوچته کې بیا ګوته خوځوي، دا ګوته خوځول څنګه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اروره مانځه کې د تشهد په حالت کې ګوته خوځول یو ګوته اوچتول دی، هغې باندې مونږ جواب کړی و. هغه هم د بعضې فقها ورته ناجایز وي، بعضې فقهاو د جواز قول کړی دی چې جایز دي او هغه په اشهد ان لا باندې اوچتېږي الا الله باندې ښودلی کېږي. دا دوه ګوتې به یو ځای کې، دا دوه ګوتې به بندې، دا مسواکه ګوته چې مونږ ورته وایو دا اوچتېږي او پاتې شو خوځول. نو د احنافو په نیز باندې زمونږ استاسو د امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې دې کې چې کوم دی منځ کې ګوته خوځوله دا نشته او دې باندې چې کوم دی دا یوازې د امام صاحب مبارک قول نه دی، حدیث مبارکه هم په باندې موجود دي چې خوځول د ګوتې مانځه کې نشته. جزاک الله. مفتی صاحب مبارک زمونږ دویم رور اختر زیب په نوم باندې هغې سلام را لیږي. د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله.
هغې وایي چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مانځه دپاره موږ چې کوم جومات ته لاړ شو هغه جومات کې د مانځه ځای نه وي د هغه جومات سره خوا کې کومه دیره وغیره وي کومه حجره وي زموږ د اوسېدو ځای وي منځ کې لاره وي موږ په دې دیره کې راشو د جمعې مونځ ادا کوو د عذر په وجه ادا کېږي یا نه کېږي وروره که چېرته دا ستاسو دیره مسجد سره قریب وي او دا منځ کې کومه لاره چې ده دې لاره کې هم خلک ولاړې او صفونه جوړ کړي وي ان تر ستاسو دیرې پورې یعنی د صفونو کې اتصال راغلی وي نو بیا بالکل دایره کې هغه ستاسو دیره کې چې کوم دی مونځ جایز دی کېدلی شي او کنه لاره کې منځ کې صفونه نه جوړ شوي او لاره باندې ګاډي هم تیریږي را تیریږي او تاسو دیره کې مونځ کوئ نو د دغه ځای نه بیا اقتدا امام پسې فقهای کرام فرمایي دا بیا درسته نه ده ډیره مننه جی زمونږ بل یو ورور عمر په نوم باندې هغه سلام را لیږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام هغې وایي چې په چا نه په وتر واجبو کې دعای قنوت هیر شي اللهم انا ته نه هیره شي دی به څه کوي د باندې څه پکار دي څه نه دي پکار وروره چا نه چې وترو کې دعای قنوت هیر شي دعای قنوت په وترو کې دا واجب دی او په ترک د واجبو باندې دا سجده سهو لازمیږي که دا واجبي که بل واجبي په منځه کې چې یو چا نه سهون پاتې شي په هیره باندې په هغه باندې سجده سهو لازم ده سجده سهو دا ده چې د مانځه په آخر کې کومه قاعده وي چې هغې کې کېناست اشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې د سبق وویلو هغې نه وروستو به یو مخ ته سلام واړی السلام علیکم ورحمت الله بیا به دوه سجدې وکړي دوه سجدو نه چې سړی راپاسي دوباره به بیا التحیت لله سر نه شروع کړي بیا به درود پاک هم ووایي دعا به هم ووایي بیا به سلامونه واړی مونځ چې کوم دی هغه کوم نقصان پکې راغلی هغه پوره کېږي ډیره مننه جی زمونږ بل یو ورور جلال خان په نوم هغې سلام را لیږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله هغې وایي چې د استنجا نه بغیر یو سړی اودس وکړي نو آیا د استنجا نه بغیر اودس کول دا جایز دي دې سره مونځ وغیره یا نور عبادت کېږي یا نه وروره که مراد د استنجا نستا دا وي چې سړی په لوټه باندې ځان پاک کړي یا ټشو پیپر باندې هغه ځان وچ کړي هغې نه وروستو اوبو باندې استنجا کولی نو بالکل که یو سړی په لوټه یا په ټشو پیپر باندې هغه استنجا کړي وي او هغې نه وروستو په اوبو باندې استنجا ونه کړي او چارندام وکړي یعنې مخ لاس ووینځي نو دغه اودس بالکل چې کوم دی صحیح دی په دې اودس باندې مونځونه کولی شي څه فرق ورکې نشته خو بعضې زموږ فقهای کرامو د استنجا دپاره ګوره د فرضیت او د وجوب بعضې اوقاتو کې استنجا واجب ګرځېږي چې کله یو سړی هغه استنجا په لوټه باندې وکړي او دا پلیتی د خپل محل نه قدر د درهم یا زیاته خوره شي نو دغه وخت کې بیا اوبو باندې وینځل سلی دا واجب او لازم دي نو که داسې ځای وي چې د پردې ځای وي اول ته ستا عورت نه ښکاري او تا باندې استنجا لازمه ګرځېدلې نو ګوره بیا بغیر د استنجا نه فقط چارندام کار نه کوي بیا به استنجام کوي او که نه پلیتی دومره نی خوره شي بیا خپل محل او مخرج نه او تا استنجا په ټش پیپر یا لوټه یا بل څه باندې کړي نو که بو باندې استنجا هم نه کوي بیا هم فقط اودس سره مونځ کېږي ډیره ډیره مننه زمونږ بل یو ورور خالد نثار هغې دا تپوس کوي چې د چا نه مونځونه قضا شوي وي او دته پته نه وي چې ما نه څومره مونځونه قضا شوي دي عموما ډېر مونځونه قضا وي تېنه دی د دې مونځونو قضا وړل غواړي نو دی به څه طریقې اختیاروي وروره چا نه چې ډېر مونځونه قضا شوي ورته یاد هم نه وي دومره ډېرې چې یاد هم ورته نه وي نو علمای طریقه دا بیانوي چې د هر مانځه سره بهتره طریقه دا ده چې د هر مانځه سره د هغه وخت قضایي راوړي لکه د سحر مونځ کې نو د سحر مانځه سره د سحر د مونځ قضا راوړه د مازدیګر سره د مازدیګر د مانځه ماسپښین سره دغسې د ماسپښین هر مونځ سره د هغې مونځ سره وړه قضایي راوړه او د ماسخوتن مونځ چې راګرځئ نو د وترو قضا به هم ورسره دا راګرځئ او طریقه د نیت دا ده په دې صورت کې د قضا مونځونو چې ته د سحر مونځ مثال قضا راګرځئ تا ته خو پته نشته نو ته به داسې په نیت کې ړکې راولي چې زما نه د ټولو نه اولنی کم مونځ د سحر قضا شوی دی د هغې قضا راوړم یا د ټولو نه وروستی سحر چې کم ما نه قضا شوی دی د هغې قضایي راوړم داسې به هر یو مونځ سره وایي پړه کې چې کله ستا یقین راغی غالب ګمان دی دا راغی چې بعض زما کوم قضایي مونځونه وو هغه به ختم شوي وي نو بیا پرېږده نور بیا چې کوم دی قضا مه کوه دغې طریقه زمونږ بل یو ورور فاروق وفا هغې سلام را لیږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
هغې دا تپوس او پوښتنه کوي چې ما نه 3 روزې قضا شوې وي او زه دې ورځو کې چې د شعبان المعظم میاشت په دې کې د روزو نیولو څه فضیلت بیان شوی دی علماو بیانوي احادیثونه په دې کې د فرضي روزو قضا وړم نو دی وي چې زما به ثواب د فرضي روزو کېږي د قضا او کنه د نفلي د مقصد به دی چې ګنزا فرضي روزه په دې ورځو کې ونیسم نو آیا د دې ورځو ثواب به ماته ملاويږي او د خپل قضا ثواب به ملاويږي کنه صرف د قضا ملاويږي د دې ورځې د نفلي عبادتو نه ملاويږي رورا د قضا روزو چې ته کومې روزې د نه قضا شوي دي وغیره ګرځې نو د قضا او دغه فرض او ثواب خو پیسې ملاویږي تا به د عذر د وجې خوړلي او د الله رحم خو ډېر زیات دی نو په دې ورځو کې مثال نفلي روزې هم راغلي دي که ته دغه قضایي روزې راوړې نو الله خو ډېر غفور و رحیم دی رحم یې ډېر زیات دی کیدای شي تا ته پې الله تعالی د نفل اجر او ثواب هم درکړي ښه خبر ده هم دې ورځو کې ونیسئ په خوش په ورځو کې یا په ښه ټایم کې د عبادت ثواب هم زیات وي بهتره ده روړی شي په دې ورځو کې قضا خو ګوره قضا د رمضان مبارک وي که داسې د عبادت او منځونو کې قضا وي نو د هغې په ادا کې بیا تاخیر مه کوئ چې تا نه روجي په هغه رمضان کې قضا شوي دا رمضان در باندې راغو د مرګ جون هېڅ پته نه لګي غاړه بند مه ساته بس چې روزي د نه د عذر په وجه باندې قضا شوي نو د هغې د قضا روړو کې بیا جلدي کوه شوال هغه شپږ روزي دی هغه ورځو کې ونیسه که هغې کې د نه خطا شوي د ذوالحجې روزي راځي هغه د عرفې وغیره هغه خو شپې ورځې د هغې کې ونیسه په ذوالقعده کې ونیسه بیا د محرم روزي ورپسې راځي د عاشوري وغیره هغه ورځو کې ونیسه چې ته د ښې شپې ورځې پسې ځي نو دغه ورځو کې هم دې ویل شي مطلب د خبرې مې دا دی چې د قضا عباداتو په ادا کې تاخیر مه کوئ دا تاخیر هم ښه نه دی په دې باندې علما خبرې کوي نو لہذا څومره په وخت نه ادایي کېدی شي نو ادایي کوئ د هغې محمد فهیم رور هغې تیر کمنټونو کې تیر پروگرام کې څومره سوالونه موږ کو دا د تیر درس کمنټس والا سوالونه دي محمد فهیم رو رغی دا یو سوال کې چې بی فار یو کپنه کې کاروبار کول څنګه دي د دې جواب موږ مخکې مقرر تیر کړی دی بار بار مو کړی دی خو بیا هم مختصر ټکو کې د ناظم سے مبارک د خلیه وره رورا د دې جواب مونږ مخکې لکه شاه صاحب ویل مونږ کړی دی دا بیفاریو اوس مونږ داسې ده چې د دې مونږ ته تفصیلات معلومات نشته دا سړی مخامخ ناست وي او د دې د کاروبار مکمل تفصیلات سړي مفتی ته بیان کی نو هغې نه بعد چې کوم دی بیا فتوا ورکول پکار چې یو ځل مونږ د دې د کاروبار نه خبر شو البته دومره ده چې لوی چې کوم داسې بعضې مدارس دي نو بعضې علماو د دې په عدم جواز باندې فتوی ورکړي دي خو لیکن مونږ ته خپله د دې علم نشته چې دې کې د کاروبار طریقه څنګه ده کومه ده کومه نه ده نو مونږ د دې جواب داسې اوس فلحال نشو کولی چې تر څو تفصیل نشي یو غوښتنه د ټولو مرګرو نه بیا کوم چې کوشش وکړئ دا پروګرام مخکې د سره نشر کړئ د نیکیر په کار کې تعاون وکړئ سستی بالکل مه کوئ ستاسو په دې باندې به څه وشي که تاسو دا بیان صرف شیر کوئ د دې لایک په ځای باندې کوشش د شیرینګ زیات کوئ د دې عامو کمنټسو په ځای باندې کوشش د شیرینګ زیات کوئ الله به د اجر درکړي ما مخکې هم درته وویل چې دا د نیکۍ په کار کې تعاون دی همدغه نیکي د انسان په آخرت کې هم په کار راځي په قبر کې هم په کار راځي د دین په نشر و اشاعت کې څومره بهترینه لار اسانه شوه تا ته چې په کور کې یا په اجره کې یا په دکان کې یا په خپل کاروبار کې یا چې هر ځای کې ته ناست دي او ته د دې موبایل په ذریعه یا د انټرنیټ سوشل میډیا په ذریعه باندې دین زده کوې په ځای د دې چې فحاشي او عیاشي پې وکړي شکر د دین توفیق د خدای تعالی درکړی ده که تو د مسایلو د اورېدو یو مسله اورېدل د 1000 رکعاتو نفلو نه زیات ثواب دی دا بیان تعالی ګورې دا بندومه دا یو هفته کې مکمل دی هفته کې دا نیمه ګنټه یا ګنټه کې ناستل د دین درس ته داسې ګران کار خو نه دی چاته چې خدای توفیق ورکړي هغې ته دا هېڅ مشکل او ګران نه دی یو خدا شیر کوي ځان سره په ګروپونو وغیره کې او بل چې کم دی کوشش دا وکړي چې د بیان نه دغه پروګرام د ختمېدو نه مخکې د بیان نه مه وځئ د من نه مه ځئ تره دا نه چې بس خپله مسله واورئ بیا ترې نه روانې داسې مه کوئ او بل مهرباني دا وکړئ چې زموږ د کمنټس نمبر ځان سره یاد ده یو د واټساپ نمبر ځان سره یاد وساتئ 0336 54 65 134 یعنی 033 شپږ 50 شپږ 50 یو 3 4 دغه زموږ د واټساپ شمیره او د واټساپ نمبر دی محمد ګل محمدي هغې مونږ ته سلام را لیږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام هغې وایي چې په انټرنیټ باندې یا یوټیوب باندې پیسې ګټل څنګه دي د دې څه حکم دی په دې باره کې مونږ ته لږ وضاحت وکړئ تفصیل راته راکړئ روره د یوټیوب په ذریعه باندې پیسې ګټل
چونکې د یوټیوب دا صارف یعنی چا چې د خپل چینل د یوټیوب جوړ کړی وي نو د په د یوټیوب باندې خپل مواد د ویډیو په شکل کې دا څه کوي دا نشر کوي او د یوټیوب چې کوم صارفین دي استعمالونکي دي نو هغې دا مواد د دې سړي چې د چینل نه نشر کیږي دا ډېر ګوري راګوري او دارنګې چې کوم دی خوښوي نو او بیا د یوټیوب د خوا نه دوی ته چې کوم دی څه رقم میلاویږي د چینل والا ته نو دغه رقم د دې د جواز دپاره علماو څه شرایط بیان کړي دي چې دا شرایط ورکي نو بیا ټیک ده او که دا شرایط ورکینی نو بیا یوټیوب په ذریعه باندې چې تا چینل جوړ کړي یو کس او هغه چې کوم دی پیسې پې حاصلوي بیا ناروی نو اول شرط یې دا بیان کړی دی چې دا چینل د یوټیوب چې کوم دی په دې باندې به چې کوم دی د جاندار تصویر دا به نه پرېښودلی کېږي د زنده سر تصویر دا به پې باندې نه پرېښودلی کېږي یو دا شرط بیان کړی دی دویم دا شرط بیان کړی دی چې د دې یوټیوب په ذریعه باندې به داسې شیز نشر و اشاعت نه کېږي چې هغه امور غیر شرعیه وي که د امور غیر شرعیو ترویج په دې باندې کېده نو بیا د دې ګټه چې کوم دی دا ناروا ده دا بیا جایز نه ده بل شرط دا بیان کړی دی چې دا کم یوټیوب والا چې کم دا پیسې ورکوي د چینل والا ته نو دغه سودی معامله به د مابین کې نه وي که چېرته سودی معامله ورکوي نو بیا هم روا نه دي همدارنګې ما مخکې ویل د جاندار تصویر دا به پې باندې نه پرېږدي خو دا تقریبا نن سبا ډېره ناممکنه ده تاسو به دې باندې موږ نه ډېر ښه پوهېږئ که یو سړي خپل چینل هم هغه جوړ کړي وي نو یوټیوب والا نه خوا نه دا پیسې تر هغې نه میلاویږي د دې څه خپل مقدار وي هغه مقدار ته چې سړی ورسیږي هغې نه وروستو بیا پیسې ورته میلاویږي خو بیا دا یوټیوب والا خپل هم ستا په چینل باندې چې کم دی څه کوي هغې هم چې کم دی اشتهارات نشر کوي او په هغه اشتهارات کې د جاندار تصویران وي دارنګې نور چې کم دی غیر شرعي امور یې ورکې نو ډېره ناممکنه ده خو که چېرته دغه شرایط پکې وو بیا جایز ده او که نی نو ناروا ډېره مننه عبدالله عابد صاحب تپوس کوي چې برید خریل څنګه دي د دې موږ ته مدلل جواب راکوي یا دا جایز دي یا جایز نه دي د برید د خریلو عبدالله صاحب برید چې کوم دی قینچې باندې واړه کول هم جایز دي او برید خریل هم دا بالکل جایز دي څه خبره نشته ورکې امام طحاوي د احنافو لوی امام دی په شرح الاثار کې د چې کوم دی د امام ابو حنیفه رحمه الله او د صاحبینو مذهب دا ذکر کړی دی قول دا ذکر کړی دی چې د امام صاحب مبارک امام ابو حنیفه صاحب او د امام صاحب دوه شاګردان امام ابو یوسف صاحب امام محمد صاحب په نیز باندې خریل د بریتو دا سنت دی عبارت داسې والحلق سنت وهو احسن من القص و دا حلق یعنی خریل د بریتو دا سنت دی وهو احسن او دا احسن ډیر خدي من القص د وړولو نه وهذا قول ابي حنيفه وصاحبيه و دا قول امام ابو حنیفه صاحب او داغه د دواړو مرګرو یعنی دا امام ابو یوسف صاحب د امام محمد صاحب قول دی همدارنګه همدا عبارت فتاوی هندیه کې یعنی فتاوی علمگیری کې هم مذکور دی په کتاب الکراهیت الباب التاسع عشر په دې ځای کې فتاوی هندیه کې هم دا قول هغه ذکر کړی دی نو لہذا خریل هم جایز دي او په کینچې سره کمول هم جایز دي باک نه کوي خجی جزاک الله زمون یو ورور انور زیب د بازی خیرونه هغې دا تپوس کوي چې ایزی پیسا یا جاز کیش اکاونټ جوړول دا څنګه دي جایز دي که ناجایز دي انور زیب وروره د ایزی پیسا یا جاز کیش اکاونٹ جوړول دا فی نفسه دی کې څه خبره نشته د اکاونٹ جوړولو کې خو دا کمپنیانو والا لکه مثال په طور جاز شو یا ټیلینار دوی چې دا کم اکاونټونه جوړی دوی یو مقرره رقم چې ستا په د اکاونٹ کې وي یو مقرره رقم هغه مقرره رقم چې ستا اکاونٹ کې وي په د شرط باندې بیا دغه کمپنیانو والا د اکاونٹ والا ته فری منټس ورکوي یا چې کم دی فری اس ایم ایس ورکوي یا دوی ته چې کم دی پیسې راځي نو که چېرته
دا اکاونټ داسې وي داسې کمپنۍ والا وي چې هغې دا شرط کړي وي چې مقرره رقم ستا اکاونټ کې پروت وي نو تا ته به چې کوم دی فری اس ام اس فری منټس او دارنګې پیسې میلاویږي. نو په دې صورت کې بیا دا اکاونټ جوړول دا ناروا دی او که چا جوړ کړي وي نو دا چې کوم دی ختمول پکار دي. ځکه دا ایزی پیسه یا جاز کیش اکاونټ کې چې کومې پیسې د ستا پرتې وي دا حیثیت د قرض لري او دا تا ته په دې چې کومې پیسې راځي یا چې کوم منټس راځي یا اس ام اس راځي نو دا چې کوم دی قرض نه فایده حاصلول دي. او حدیث کې راځي کل قرض جر نفعا فهو ربا، هر قرض چې هغه ځان ته نفع راکاږي نو دا سود دی، لہذا دې صورت کې بیا دا سود. او که کومې کمپنۍ والا د موبایل داسې وي چې هغه تا ته اکاونټ جوړوي ایزی پیسه لیکن دا شرط پکې نه وي چې کوم مقرره رقم پروتي تا ته په دې شرط سره فری منټس یا چې کوم دی پیسې نه درکوي اس ام اس نه درکوي نو بیا ورکې څه خبره نشته دی. ښه جی جزاک الله. مفتی صاحب محترم زمونږ بل یو ورور حبیب الله خان د محب بانډې نه هغې سلام را لیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله. هغې وایي چې زما د مور شوګر دی او د شوګر د وجې نه هغه روجې نشي نیولی نو دا به څه کوي؟ د روجو قضا وغیره یا د کفارې دا کوم صورت دی؟ زه به اول دا دعا وکړم چې الله تعالی دې ستا والدې له روغه جوړه سټ او صحت ور نصیب کړي، الله دې ورله د خوشحالو زندګي ورکړي او خدای تعالی دې د بېدسته ورځې نو ساتلی کړي. دا چې روجې نشي نیوې او د دې دپاره څه حکم دی نو د مفتي صاحب مبارک نه جواب وورئ. وروره که زموږ فقهای کرام دا فرمایي که یو مرض داسې وي چې د هغې د جوړېدو د سره بالکل امکان نه وي، لا علاج مرض وي او په دغه مرض کې دا مریض دا عاجز دی د روجو نیونه روجې نشي نیوی نو په دې صورت کې دی څه کولی شي؟ دی به فدیه ورکوي، فدیه دی ورکړي. صحیح شوه؟ دا یو روجې فدیه چې کم دی دا یو سرسایه ده. مونږ تاسو غټ اختر کې سرسایه ورکوو، یو سرسایه ده د یو روجې فدیه ده، په شرط د دې چې دا مریض داسې مریض چې دی بالکل روجې نیوی نشي او د جوړېدو امکان د سره وي نه. او که مریض داسې وي چې د امکان د جوړېدو شته چې جوړ به شي نو بیا د فدیه نه ورکوي چې کله جوړ شو نو څه دې وکړي؟ روجې دې ونیسي. او که بیا هم جوړ نه شو وفات شو نو وصیت دی د وفات په وخت کې وکړي چې ما دومره روجې خوړلې دي هغه زما څه ورکوي؟ فدیه ورکوي. نو بعضې د شوګر مریضان داسې وي چې هغې بعضې وخت کې ښه شي هغې روجې نیسي نیوی شي نو که ستا والده داسې وه الله دې ورته روغ صحت نصیب کړي نو خیر دی فدیه لږه مؤخره کو، که نه بیخي نیوی نه شي ډېره خرابه یو بوډۍ هم وي نو فدیه هم بیا ورکولی شي. جزاک الله. زمونږ بل یو ورور ظریف خان همدرد صاحب هغې سلام را لیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام. هغې وایي چې یاره یو سړی پېشمنیو کې روجه ونیسي او دی وختي وده شي او بیا د خوب نه راپاسي نو د باندې غسل لازم شوی وي د جنابت په حالت کې، نو دې سره روجه کې څه فرق راځي یا نه راځي؟ روجه پې خرابېږي که نه خرابېږي؟ بالکل وروره روجه نه خرابېږي. که چېرته په خوب کې د سړي احتلام وشي د روجې په حالت کې نو روجې ته څه نقصان نه ورکوي. داسې غسل وکړه لکه عام اوقاتو کې چې کې روجه دې پې نه خرابېږي. جزاک الله. ټیک شو جي، ډیره مننه. زمونږ چې دا څومره یارانو په کمنټس کې مونږ ته سلامونه را لیږلي دي د هغې ټولو سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مونږ سره د خپلې مینو د محبت اظهار کړی دی، تپوسونه یې کړي دي. ستاسو د ټولو ډیره ډیره مننه، ډیره ډیره شکریه. الله مو خوشحاله آباد خاد او وداد مو لرلی کا. ښه جي، زمونږ یو ملګری دی چې هر څوک دی نوم یې نه دی ښودلی، هغه سلام را لیږي، د هغه سلام ته وعلیکم السلام. هغه وایي چې یاره زما د یو جینۍ سره مینه وه، زه په هغې عاشق ومه، زما دغه معشوقه دغه جینۍ بل چاته واده شوله، اوس د هغې پسې ډېر خفه یم، زما د زړه بیخي خوشحالي نه اخلي، یا مطلب داسې وظیفه ما ته وښایي چې زما د زړه صبر شي. نو د وظیفو اجازت که ناظم صاحب ما له بالکل یا راکړي نو دا به ډېر ښه وي. زه به دې ټولو ته وظیفې هم ښیم، د خدای په راز او دعا به هم ورته ډېره کوم. نو د دغه ورور دپاره زه دا وایم چې ته د دې نه ځان منع کول غواړې چې زما د زړه ترې نه صبر شي، نو دا خو ډېره بهتره خبره ده، ښه خبره ده. بس دی سره به ستا نصیب نه و، دا به ستا قسمت کې نه وه، ازل نه ده، تقدیر نه به تا ته مقرره نه وه. ته چې کوم دی یا مانعو یا مانعو یا مانعو د الله پاک نومونو کې دا یو نوم اسم شریف یا مانعو، دا نوم چې دی دا ته ځان ته په زړه باندې ښې لاس اږده، په دې خپل زړګي ځان ته ښې لاس کېږده په زړه باندې، او بیا دا یا مانعو یو څلوېښت ځل سحر د نور خاته نه وړاندې ووایه، په ځان باندې شف کوه. او ماښام د داخلېدو نه بعد چې کله ماښام داخل شي د ماښام مونځ نه بعد
یو سلویخ ځل ځان ته په زړه لاس کې دا 41 مرتبه یا مانعو یا مانعو یا مانعو دا ووایه ځان ته په زړه شوف کا ان شاء الله العزیز د هر قسمه ګنده عادتونو نه باندې عادت وړي او الله تبارک وتعالى با تا صبر جمیل درکې ان شاء الله العزیز د دې معشوقي په دې فراق باندې تا ته چې کم غم او دک رسیدلې دی یا د زړه د بے صبری دا به ختم شي. بل یو مرګریم سلام را لېږي داغي بالکل جی بل یو مرګره هم سلام را لېږي داغي سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دی وی چې یاره مونږ یو بهر ملک یو مسافر یو زه یو ځکه جاب کوم ډیپټي کوم ما سره بل یو مرګره دی زما ډیپټي لږ اسانه ده دغه مرګره زما دی ډیپټي ته غل دی یا چې هر څه وجه ده ما ته کته نشي جلس کیږي د ما سره حسد کوي زما شیطانتونه د وړي وړي خبرې شیطانت کفیل توړي کوي د د پاره چې هغه ما د منصب نه یا د غزین لري کی او زما دی ډیپټي ته دی راشي نو دی وای چې داس یو وظیفه ما ته وخایي چې الله تعالی ما دغه انسان د شر نه خلاص کی دغه حاسد د حسد نه او د کفیل مهربانین په ما باندې خدای راوسته کی ما سره الله امدادو کی ضرور تا د پاره آسان وظیفه ده سلور ټکی دي دا زدکا دا وایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دا وظیفه زدکا کثرت سره وایا ک ټیمونه ول ټاکل شي هر منځنه بعد یولس کرته بهتره ده کني درې کرته وایا کني یو ځل وایا خو د صدق دل نه د هر منځنه بعد دا وظیفه په دې نیت کوا چې الله ست امداد غواړم زه مظلوم يم دا سړی ما سره ظلم کوي نو ته دا وای چې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث الله تبارک وتعالى وتا سره امدادو کی ان شاء الله دا غ ظالم او دا غ حاسد د شر نه بتا خدای په امان کې وساتلې کی خجی. بل یو مرګره محمد نعیم خان د بډبیرنا اغي سلام را لېږي دغه سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مفتی صاحب مبارک اغي دا خبره کوي دا سوال کوي چې یاره د فرض من نبات د چکم تسبیحات په حدیثو کې راغلي دي د اوراد وغیرہ د دې ورد د دې ویل د فرض من نبات پکار دي کنا د سنت نبات پکار دي زموږ په علاقه کې بعض کسان دی د فرض نبات وي نو د کم فرض نبات چې سنت وي د دې فرض او سنت په درمیان کې څوک د تسبیحات سبحان الله وغیرہ یا آیات الکرسی یا د نور چې کوم اوراد راغلي دي دا ویلې شي کنه دا به د سنت نبات وي. رورا دا کم اوراد تسبیحات چې راغلي دي په حدیث مبارکو کې نو زمونږ فقهای کرام هغه مبارکان فرمایي چې څومره زمونږ فقها دي ټولو دا فتوا ورکړې ده دا قول یې کړی دی چې د کومو فرضو نه رستو سنت وي نو د هغې په مابین کې دا تسبیحات ویل نه دي پکار هغې کې فصل راوستل دا مکروه دي اگر چې کراهت تنزیهي ورته فقهای کرامو ویلی دی خلاف اولا کار دی وی دا کول نه دي پکار اول نه دي کول پکار ځکه بعضې حدیث مبارکو کې دا تسبیحات راغلي د فرضو نه پس او یو حدیث د بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک دی مبارکه فرمایي چې نبی علیه السلام مبارک به د هغه فرضو نه رستو چې هغې نه به رستو سنت وو مبارک به نه کېناستېده مګر په قدر د اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک ته ذوالجلال والاکرام. نو فقها د دغې دواړو حدیثو مابین کې تطبیق کوي چې یو خوا راځي فرضو نه پس تسبیحات او دا اوراد بل حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام به نه کېناستېده نو فقها راولګي د تطبیق یې وکړو چې د کومو فرایضو نه رستو سنت وي هغې نه رستو ناسته نه ده پکار هغې کې تسبیحات د سنتو نه رستو وایه او دا سنتو نه دي چې رستو وویل نو دا هم د فرایضو نه رستو دي که نه صحیح شوه کوم حدیثو کې چې فرضو نه رستو راغلي دي هغه هم چې سنتو نه دي رستو وویل دا هم د فرضو نه رستو شول او کومو فرایضو نه رستو چې هغه سنت نه وي نو په هغې کې بالکل د تسبیحات به بیا د فرضو نه رستو ویلی شي. او په نور العزا باندې چې کومه شرح ده اعزاز علي صاحب چې یو دیوبندي جید عالم دی نو هغه هم دا تطبیق کړی دی او زموږ فقهاو ما درته ټولو ویلي دي چې د سنتو نه رستو دعا دا سنت او دا تسبیحات څه دي دا د سنتو نه رستو سنت ډېره ډېره مننه جی. مفتی صاحب محترم بل یو مرګری موږ ته سلام را لېږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام هغې وایي چې د پرپل باره کې موږ ته لږ معلومات راکړي دي کې بعضې علما هم داخل دي هغې په دې کپنۍ کې داخل شوي دي پیسې یې ښودې دي آیا دا معامله د سود کې خو نه راځي دا معامله د سود ده یا ټیک ده؟ وروره څنګه چې موږ د بیفاریو باره کې وویل چې د دې موږ ته پوره علم نشته تفصیلا
نه مونږ ته د روزګار د طریقې معلومات شته. دقسې پرپال باره کې هم مونږ ته چې کم دی د دې طریقې کار معلوم نه دی، پوره علم مونږ ته نشته دی چې دی په کومه طریقه باندې کار کوي، په کومه باندې نه کوي. نو جواب مفتی هغه وخت کې ورکوي چې کله د یو مسلې نه پوره خبردار شي. نو مونږ دې باندې پوره علم نه لرو، لہذا جواب نشو ورکولی. خو ګوره که احتیاط سړو کې دا څومره کمپنیانې چې راځي که نه، نو بیا هم څه نه څه شک خو پکې شته. نو که احتیاط سړیو کې احتیاط په بنا باندې نه ورځي ورته، نو بل حلال روزګار ځان دپاره وګوره، هغې کې چې کم دی خپلې پیسې استعمال که چې شک دی پکې. نور ډېر حلال کارونه شته دی، لیکن فتوا مونږ نشو ورکولی. ما درته ویل مونږ ته تفصیلي پته نشته. ډېره مننه، جزاک الله. همدغه ملګری دویم سوال کوي، دی وایي چې یو سړی نفل مونځ کوي، د ایصال ثواب د انبیاء کرامو علیهم السلام یا د نیکانو دپاره نفل مونځ دی کوي. نو دا نفل مونځ د هغې د ایصال ثواب دپاره کم ټیم داسې بهتر دی چې په هغې کې سړی نفل وکړي او د هغې ثواب هغې مبارکانو ته ور وبخي؟ روره بعضې اوقات داسې دي چې په هغې کې نفلي عبادت نشي کولی. من جمله د هغې نه یو وخت د سحر دا ټیم چې داخل شي څه ټیم د دې نه واله ته نور خاته پورې نور چې کله وخیږي نو دغه وخت پورې نفل چې کم دی نه کیږي. سحر مانځه ټیم داخلېدو نه واله نور خاته پورې نفل مونځ نه کیږي، دې ټیم کې نشي کولی. د مازدیګر د مانځه نه رستو هم نفل نشي کولی، چې فرض دی ادا که نو بیا رستو نفل نشي کولی. دریم نور چې بالکل د اسمان په منځ کې شي د نقشو هغه ټیم لیکلی دی، دا هم وقت مکروه دی، دغه وخت کې هم نفل نشي کولی. دارنګې خطبه چې مولا شروع کې د خطبې دوران کې نفل نشي کولی، دا اوقات مکروه دي. دینا ما سوا چې هر وخت وي چې هغې کې نفل جایز وي، لکه مثال ماښام نه رستو، د ماسخوتن د مانځه نه رستو، د ماسخوتن د مانځه نه مخکې، د شپې د ماسپښین د مانځه نه رستو، د ماسپښین د مانځه ټیم چې داخل شي هغې نه مخکې، د سحر چې نور وخیږي هغې نه رستو، چې نیزه دوه نیزې بره شي هغې نه رستو تر هغه مکروه وخته پورې چې کم وخت کې ته نفل کې بالکل کولی شي او ثواب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پسې، دارنګې نور انبیو پسې، نیکانو پسې، خپلو مردګانو پسې، ټولو پسې بخلی شي او دا ثواب رسي. ټیک شو جی، جزاک الله. ته که بهتر وخت غواړې چې ته بهتر وخت وله کم یو دی د نفلو دپاره، فرض مون نه بعد بهترین مونځ د نفلو هغه نفل دی چې هغه تهجد دی. د تهجد ټیم ډیر غوره او بهتر وخت دی. که عادت ګرځېدلی او تهجد عادت درکې وي نو د تهجد په ټیم پاسېږه او دغه نفل دغه ټیم کوه. که 2 رکعته یې که الله توفیق درکړي، 4 یا 6 یا 8 رکعته، د دې ثواب انتهایی زیات دی. د تهجد مونځ په تمامو نفلي مونځونو باندې یو عظیم فضیلت لري. نو لہذا که الله توفیق درکړی وي د تهجد په وخت باندې نفل کوه. که توفیق خو دې نه درکړی نو کوشش شروع کا، الله نه توفیق طلب کو، د تهجد د مانځه پابندي شروع کا. تا ته دې کې به دا چې کم لذت وي هغه باندې به انشاءالله ته بیا په خپله باندې پوه شي. ته مونځ د عامو مونځونو په خوند باندې بیا ته پوه شي، خو که تا د تهجد مانځه خوند واغسته، الله دې وکړي چې مونږ تاسې ته الله تعالی د تهجد د مانځه توفیق را نصیب وګرځولی. خجي زمونږ بل یو ورور هغې سلام را لیږي او دا هلک ما ته ډېر بادب هم ښکارېږي. د یو پوښتنه کړې ده، خو دې سره هغه 3-4 میسج ما ته بیا داسې پرېښودي چې بار بار د غریب معافي غوښتې وه. هغه ویل که زما دا سوال د شریعت نه خلاف وي زه هم معافي غواړم، که ما بېادبي کړي زه هم معافي غواړم. او یو ځل نه د په کراتو تکرارا دا خبره موږ ته بار بار وکړه چې زه معافي غواړم، زه معافي غواړم، زه معافي غواړم، او بیا معافي غواړم. د غریب زړه کې شک و. زه دا وایم چې وروره ستا دا سوال دا بېادبي نه وه، ته د دین په یو جزیه باندې د دین په یو مسله باندې ځان پوهې، نو دا بېادبۍ کې نه راځي. ستا انداز هم ټیک دی، ستا سوال هم ټیک دی، دا د شریعت مطابق دی، نه د شریعت دا چې ګیندا د شریعت نه مخالف وي. بالکل تا تپوس کړی دی، تا ویلي چې د یو انسان نه سپینې اوبه لاړې شي، نو آیا په دې سپینې اوبو باندې د باندې غسل لازم شو که نه دی لازم؟ دی به غسل کوي که نه به کوي؟ نو که د سپینې اوبه لاړې دا مطلب که دې نه ستا مني مراد وي نو د هغې وضاحت به مفتي صاحب په مختصرو ټکو کې درکړي. که دا ودي وه یا مزي وه د هغې وضاحت به هم درته اوس مختصر الفاظو کې وکړي. د دین په زده کړه کې شرم مه کوئ، د دین په پوښتنه کې شرم مه کوئ. که ته شرم کې نو د دې مسلې نه ته اوس ناخبره ټول عمر به غسل کې پلید ګرځېږي، تا نه به منځونه به خرابېږي. نو لہذا شرم مه کوه. او موږ په دې مسلو کولو باندې یا تپوس کولو باندې نه خفه کېږو. دا ستاسو حق دی چې د علما کرامو نه خپل سوالونه وکړئ.
روره کچرته څنګه چې شاه صاحب ویل که مراد د سپینو اوبو نه ستا مني وي صحیح شوه. مني هغه ټینګو سپینو اوبو ته ویلی کېږي چې په خوند او په ټوپ سره دا د سړي نه خارجېږي وځي او هغې نه وروستو بیا چې کوم هغه اندام مخصوص دی هغې کې بیا انکسار راځي ماتوالی راځي. نو که چېرته مراد د دې سپینو اوبو نه دغه مني وه بیا خو بالکل غسل واجب دی چې په شهوت او ټوپ سره وتي غسل واجبېږي. او که چېرته مراد د دې سپینو اوبو نه هغه مزي وي چې هغې سره شهوت نور هم زیاتېږي او هلک انکسار نه راځي نو یا ودي وي نو بیا په دغه اوبو سره چې کوم دی غسل نه واجبېږي او فقط اودس پې ماتېږي اودس در باندې بیا لازم ګرځي. ودي د مزي خو مفتي صاحب مبارک د توم المنیم یاده که ودي دا د روره ته به امید ته به په دې خبره ډېر نه رسېږي خو کله کله یو انسان په بدن کې فرق وي یا بیمار وي یا د دروند کارو کې یا ستومانه وي د تشو متیازو نه مخکې یا وروستو بغیر د شهوت نه په د په اندام کې د په بدن کې سخوالی نه راغلی کلکوالی نه راغلی او د ده نه دا سپینه ټینګې اوبه لاړې شي دې ته ودي ویلی شي نو په دې باندې هم غسل نه لازمیږي. او یو هغه دی چې په حالت د خوند کې انسان ته لذت او خوند ملو شي بدن کې سخوالی پیدا شي ټوپ او دفق سره خارجي شي هغه شهوت سره هغې باندې بیا غسل لازم ګرځېږي. خجی بل یو مرګری تپوس کوي د تقریبا تپوسونه هم څلور کړي دي د سلام را لېږي د سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله. دی وایي چې یاره یو سړی په سفر باندې روان دی او د ماسپښین په ټایم باندې دی یو جومات ته ودرېده د ماسپښین مانځه دپاره او دی جومات ته ور داخل شو. اوس دی جومات کې جمع ولاړه ده نو دی به ځان له مونځ کوي که د جمع سره مونځ به کوي. اوس دی به سفرانه مونځ کوي او که نه دی به پوره مونځ کوي دی دا تپوس مونږ نه کوي که د ځان له مونځ کوي عموم که د جمع سره کوي عموم که دی سفرانه مونځ کوي او که نه دی به د مطلب اقامت مونځ کوي پوره مونځ به کوي که نیمګړی مونځ به کوي. اوس د ته پته نشي د امام مقیم دی که مسافر دی دی به څه کوي نو دې باره کې پوره وضاحت سره د مفتي صاحب نه انشاءالله جواب وسوره. روره داسې ده چې کله ته په لار باندې روان او مسجد ته داخل شي او جمع ولاړه وي او امام صحیح العقیده وي صحیح عقیده والا امام وي نو په دې صورت کې بیا د جمع منځ پکار دی ځکه د جمع منځ ځان ته منځ باندې 29 درجې چې کم دی څه لري ثواب لري نو لہذا جمع کوه ځان ته منځ به نه کې. او که چېرته ته د امام پسې جمع منځ دی کولو نو که امام مقیمو نو بیا به ته پوره منځ کې اگر که ته مسافر خو چې تا اقتدا د امام پسې وکړه نو ته د هغه په حکم کې شوې تم مقیم شوي بیا به پوره منځ کې بیا به سفرانه منځ نه کې. او که چېرته امام هم مسافر و تا ورپسې اقتدا وکړه تم مسافر وي نو بیا به د امام پسې هم چې کم دی سفرانه منځ کې ځکه هغه هم مسافر دی سفرانه منځ به کوي تم مسافر یې ته به هم سفرانه منځ کوي. او که چېرته مثال بالفرض والتقدیر ورمایل جمع به نه پرېږدي خو که بیا هم یو سړي هسې مسله ویم که جمع پرېښودو ځان ته یې مونځ کولو نو چونکې دی خو مسافر دی په دې وخت کې نو دی بیا څه کوي ځان ته مونځ چې کوي سفرانه مونځ به کوي. جزاک الله. همدغه مرګری دویم تپوس دا کوي که دا مسافر په حالت د سفر کې د ماښام مونځ کوي نو دی به 2 رکعاته کوي که دی به 3 رکعاته کوي او کولو بالفرض دی د دې مرګري سوال دا دی که دی 3 رکعاته کوي نو دی به نیت د 2 رکعاتو تړي که دی به نیت د 3 رکعاتو تړي. روره سفر په حالت کې هغه مونځ 2 رکعاته ګرځېږي چې کوم 4 رکعاته دی لکه ماسپښین مونځ مازدیګر ماسخوتن دی کې فقط تا ته تخفیف راځي 2 رکعاته به کوې 2 رکعاته معاف دي. هر چې د سحر مونځ دی هم 2 په 2 رکعاته به کوې لکه فرایض یادوم او هر چې د ماښام مونځ دی 3 رکعاته فرض دي نو 3 رکعاته په تا باندې فرض دی که سفر یو که ته مقیم یې دواړو حالتو کې به ته هم 3 رکعاته کې او نیت چې ته کې 3 رکعاته نو نیت به هم د 3 رکعاتو کې د 2 رکعاتو به نه کوي. خجی ډیره مننه دا چې څومره ناظرین یې زمونږ بیا هم درته وایم چې دا بیان مخکې دا پروګرام مخکې نشر کوي شیر کوي تاسو ته به الله اجر درکړي. او ما ته یو ملګري په کمنټس کې دا واتساپ باندې ویلو چې مونږ ته دې ځل د خپلې پیرزونو نه یو وظیفه آسانه وښایه نو اوس درته نه ښایم هغه زما خوښه ده که منځ کې ښایم او که په اخره کې ښیم نو چې چا دا بیان واورېدو کېدای شي هغه ټایم چې څوک آنلاین چا کتو نو انشاءالله العزیز هغې له به د دې وظیفې اجازت هم زه ورکوم تاسو به ترې ډېره فایده واخلئ انشاءالله. چې ښه جي همدغه ملګری زمونږ دریم تپوس دا کوي همدغه ملګری دریم سوال دا کوي دی وایي چې اکثر مونږ عمرې له ځو
د مسافر دی، د په پاکستان کې نه دی، د پاکستان نه عمرې لنزي، د مسافر دی، د خبرو نه اندازه دغه وا دی وی چې کله مونږ عمرې لزو د خپل علاقې نه یا د کوم ځای کې پاتې کیږي نو دی وی په مونږ باندې ماخام او د مسخوتن منځ عموما په لار باندې راځي او التا هغه خلک د ماخام او مسخوتن منځ په لار باندې یو ځای کوي، د ماخام په ټیم کې د ماخام منځ مو کې د مسخوتن منځ مو کې نو دی دا و چې د ماخام منځ خو مونږ کو خپل ټیم مو یاد کو، اوس چې زه د مسخوتن د مانځ ټیم لا داخل نه دی، زه د مسخوتن منځ کومه نو زه به د مسخوتن د مانځ نیت څنګه کوم، زه هم نیت سره به باد کې ګوري مفتی صاحب نه ور سره دا تاسو مو کو چې د ماخام په ټیم کې د مسخوتن منځ کیږي او کنه نه کیږي، هغه چې څوک یې کوي هغه پويږي، خدای پويږي، خو مونږ تاسو خو حناف یو او په شریعت باندې بزان پویو نو دغه ټینګ د ماخام په ټیم د مسخوتن منځ ټیک دی کنه او که ټیک نه دی د پاره بیا مونږ نیت څنګه کوو. رورا څنګه چې شاه صاحب درته وویل هغه مسله بعد کې دا ولن دا مسله د چې کیږي که نه کیږي نو زمونږ د احناف په نس دا سوال مونږ یو ځل مخکې تفصیلي بیان کړی د دوو منځونو په یو ټیم کې کول یو حقیقتا دی چې حقیقتا د څو کې چې مثال اوس لکه تا تپوس کړی د ماښام وخت دی د ماښام منځ دیو کو د ماسخوتن ټیم لا داخل شوی نه دی همدغه ماښام په ټیم کې د ماسخوتن منځ کې دیتا دو منځونه جمع کول حقیقتا وي دا د احنافو په نسبت باندې ناروا ده، د منځ بیخي د سره کیږي نه مګر فقط مزدلفه او عرفات کې چې د حج ایام وي نو په عرفات کې د مازدیګر او د ماسپخین منځ د ماسپخین په ټیم کې کیږي او په مزدلفه کې د ماښام او د ماسخوتن منځ د ماسخوتن په ټیم کې کیږي، لہذا دغه دوه ځایونه ماسوا جمع کول د دوه منځونو په یو وخت کې د احنافو په نسبت باندې حقیقتا ناروا ده، نه کیږي بالکل د منځ د سره کیږي نه کچا کړي عادت په لازم ده قضا به کوي او یو دوه منځونه جمع کول دي صورتن لکه د ماښام منځ ته بالکل اخري وخت ته یوړو د ماښام منځ د اخري وخت کې وکړه څه ټایم چې دا منځ ختم که منټ دوه پس چې کم دی د ماسخوتن ټایم داخل شو او د ماسخوتن ټایم دی په دې ماسخوتن منځ دی په دې ابتدایي ټایم کې وکړو نو خلک چې تا ته ګوري ظاهرا پتا باندې به دا ګمان کوي چې د دوه منځونه په یو وخت کې وکړه او حقیقت کې دا دوه منځونه یو وخت کې نه دي بلکې دا د ماښام خپل وخت کې شو اخري کې د ماسخوتن په ابتدایي وقت کې وشو کوم حدیث مبارکو د رسول الله مبارک کې چې راغلي دي چې نبی رسول الله جمع بین الصلاتین کړی ده او دا کم خلک چې کوي استدلالات ته نه کوي احناف دا غیر روایتونو دا جواب کوي چې نه د هر منځ د پاره باری تعالی قرآن کې خپل څه کړی دی وخت مقرر کړی دی آیتونو کې راغلي دي کنه چې تاسو باندې منځ چې کوم دی ان الصلاه كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وقتا چې کوم دی دا منځ تاسو باندې څه شوی دی هر منځ د پاره خپل وخت مقرر دی نو نبی له اسلام مبارک کړی دا جمع بین الصلاتین صورتن د صورت دغه سیو حقیقت کې جمع بین الصلاتین نو لہذا دو منځونه یو وخت کې جمع کول جایز نه دي. خلاصه د مفتی سے مبارک د تفصیل دا شو چې د ماخام منځ په خپل وخت کې کوي د مسخوتن منځ په خپل وخت کې کوي کچا کول نو تاسو داغي سره داغي نقل مکوي یا داغي اتباع مکوي مونږ باندې خلکو اتباع لازم نه ده مونږ باندې شریعت اتباع لازم ده د نبی علی السلام اطاعت وکړو د الله تعالی د احکام اطاعت وکړو نو د ماخام په ټیم د مسخوتن منځ نه کیږي کچا کول تاسو یې مکوي د شریعت مسله هم دغه د چې کوم د مفتی سے مبارک بیان کړي د قرآن او د حدیث پرانا کې دغه مرګره سلورم پښتنه دا کوي دی و چې یو کس عمرې ته لاړ شي د په حرم شریف کې 3 یا 4 ورځې په مکه معظمه یا مدینه منوره کې تیروي نو دی به د سفرانی منځ به کوي د امام پسې به دی درېږي پوره منځ به کوي کنه دی به د سفرانی منځ کوي دی به څه چل کوي اوس کدی ځان لمونځ کې نو به د سفرانی دی کې مفتی سے په جواب درکیو کې امام پسې کې امم د پوی دی ته چې په حرمینو کې یې نو تب چې کم دی 2 یا 3 ورځې تیرې یا 4 ورځې تیرې په مکه معظمه یا مدینه منوره کې تعالی څه پکار دی دا وراوس حرورا کچرته یو سړی حرمینو کې او مسافری مثال لکه څنګه تا پوښتنه کړې د 3 یا 4 ورځې تیرې نو ته حالت د سفر کې نو کچرته مسافر ځان ته منځ کوي لکه مثلا مخکې تیر شو نو کوم چې 4 رکعاتیز منځونه دي په هغې کې به ته 2 رکعاته کې فرض سنت خو به کې سنت به نه پرېږدي فرایض چې کوم دي هغه به 2 رکعاته کې او کوم چې 2 رکعاتیز فرایض دي لکه د سبا منځ شو یا د ماښام منځ شو نو هغه به مکه سې کې څنګه چې په حالت د اقامت کې او کچرته امام پسې تا په حرمینو کې منځ کولو نو بیا ته داغه په حکم کې هغه چې مقیم دی نو تم مقیمې هغه پسې به چې کوم دی پوره منځ ادا کې بیا به سفرانه منځ نه کوي. جزاک الله. زمونږ بل یو ورور د پاسنون هغه سلام را لېږي د هغه سلام ته وعلیکم السلام
دی وایي چې ما ته داسې یو وظیفه یا یو عمل وښایي چې ما سره بیبي محبت شروع کی. زما بیبي د بیبي به کېدای شي ناشزه وي چې به وره به وي یا به د خاون خیال نه ساتي، مینه به نه کوي، محبت به نه ساتي. الله دې د دې په درمیان کې د محبت دا رشته قایم وساتلی کی. تا د پاره پکار دا دي زما د الفاظ دکا که نشز د کول استاد ته وایي بیا په قرآن کې سورۃ یوسف وغیرہ کې بیا شاید هم خی غالبا د سورۃ یوسف الفاظ دي. قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، دا درې ټکي دي. قد شغفها حبا دا زدکا دا تو وایا 41 مرتبه یا 101 مرتبه یا 313 بار ستا خوښه ده. که ډېرې ویلی شي 313 مرتبه ګینې 101 مرتبه یا 41 مرتبه دا وایا. په خوږو دموا کم از کم د کور چینی پې دموا، چینی به تم خوري چایو کې پیو کې شربت وغیرہ کې سک خو بیا چوي هغه په دموا ک نور سو کې مخرون الله تعالی په کور کې الفت او محبت راوسته کی. خاص کر د خزو د خاون په درمیان کې الله تعالی د مینې او د محبت د رشته قایم وساتل کی. د خزو د محبت د پیدا کېدو د پاره د الفاظ وایا چې قد شغفها حبا، په دې خواږه دموا هغه ولا ورکوا ان شاء الله تاسو په درمیان کې به الله محبت پیدا کی. خجی زمون بل یورور اغه دا تپوس کوي زه د طریقت او تصوف سره تعلق ساتم. دی وی کمانه څوک دلیل او غواړي تصوف باندې مانه څوک تپوسو کې چې یاره تصوف په قرآن او حدیث کې په کوم ځای کې راغلی دی، نو دی وی زه به هغه ته څه جواب ورکوم. مختصرا یو دلیل ورته وښایي عوامو دپاره. دا د قرآن او حدیث نه دلیل بیانول دا په کار هم نه دي. علماو ته رجوع کوي، بیا علماو ته راولی وی دی به دلیل درکوي. زه خو امي سړی خو بیا هم ته دلیل غواړي نو مختصرا اشاره ورته کوي. اوس که تفصیل سره حدیث آیات بیان کی او تی بیا پوره زده نه کي خلکو ته بیانې غلطي به نه کېږي. نو اشارتن د مفتی سے مبارک ته تخیه نور کبه د چا شک نو ان شاء الله په دې باندې مونږ ډیر کافی دلایل رلو، هم د علماء دیوبند کور نو هم د قران نو هم د حدیثونه ان شاء الله په باندې مونږ مطمئن بیا پوره دلیل لرو. په مونږ پسړې مولا ان شاء الله چې هر رنګ به مونږ مطمئن کولې شو. رورا د تصوف د پاره چې کوم دلیل دی د قرآن آیاتونه هم څنګه چې شاه مبارک تاسو ته ویل ډېر آیاتونه دي چې په هغې کې دا راغلي دي چې د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره د عمل بیعت کړی دی. او دارنګه چې کوم دی باری تعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایلی دي چې وکونو مع الصادقین. نو مفسرین کرام د صادقینو نه مراد هم دکه صوفیه کرام اخلي. دارنګه په هغه زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کې تصوف نه تعبیر چې کوم دی دا په احسان سره کېده. نو کومو آیتونو کې د قرآن په بېشمېره آیتونو کې د محسنینو ذکر راغلی دی هغه ټولو نه چې کوم دی مفسرین کرام او علما چې کوم دی هغه تصوف دا ثابتوي او محسن نه مراد هغه صوفي اخلي. او احادیثو مبارکو کې هم ډېرو احادیثونه تصوف ثابت دی. او علماء اکثر چې کم دی د حدیث جبریل اوږه د حدیث دی د هغې نه چې کم دی استدلال کوي چې جبرائیل علیه السلام مبارک نبی علیه السلام نه تپوس کړو چې احسان څه شی دی او نبی علیه السلام ورته جواب کړو چې ته د خپل رب داسې عبادت وکړه کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. د رب داسې عبادت وکړه گویا کې ته خپل رب ویني، او که داسې نشي کولی کم از کم لا اقل دومره خو وکړه چې دا رب چې کم دی تاسو کوي ویني. دې حدیث نه علماء چې کوم دی دا تصوف استنباط کړی دی. او باقی د تصوف په مسله باندې کتابونه لیکلی شوي دي او د دې چې کوم هغه مسائل دي د دې کوم فروع دي د تصوف په هغې باندې د علماء دیوبند کتابونه شته لکه اشرف علي تانوي صاحب التکشف عن مهمات التصوف. هغلته هر حدیث نه تصوف چې کوم دی څه ثابتوي مسله ثابتوي که وس دې کېږي ځان ته واله مزید خپله به نور هم پوه شي. خجی جزاک الله. زمونږ بل یو ورور د بالاکوټ نه وسیم اکرم دا تپوس کوي. اول سلام را لیږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام. هغې وایي چې یاره یو زنانه د بیماری په حالت کې په یادو سره د قرآن عظیم الشان تلاوت کولی شي یا نه، د حیض په حالت کې ماهواری حالت کې، یا د قرآن نه علاوه دا درود شریف ویلی شي، استغفار ویلی شي، یا ذکر کولی شي که نه نشي کولی. اوس د دې مسلې وضاحت سره جواب ان شاء الله تاسو ته مفتی صاحب درکړي. دا لږ په غور باندې وورئ. نن سبا د بناتو مدرسې وي او هغې کې بعضې جنکۍ په حالت د حیض کې په حالت د بیماری کې دا کوي نو باید د دین اجتناب وکړلی شي.
اروره زنانه په حالت د حیض کې چې کوم دی هغه د قرآن عظیم الشان تلاوت نشي کولی، که په یاد وي او که د قرآن عظیم الشان نه وي یو حالت کې هم نشي کولی، قرآن ته لاس هم نشي وړی او دارنګې چې کوم دی په یادو هم تلاوت د قرآن پاک نشي کولی. او څنګه چې شاه صاحب مبارک درته ویل نن سبا د بناتو مدارسي نو په هغې کې هغې ځان سره بیا د قرآن عظیم الشان دی نیولي وي او حالت د حیض کې وي، د نه اجتناب پکار دی. فقها چې کومه زنانه معلمه وي تعلیم ورکوي نو هغه که د قرآن ترجمه کوي ښه خو دا ده چې یو څو ورځې د چوټي وکړي څه قیامت نه راځي، خو که بیا هم کوي نو هغه به په ټکو ټکو باندې یو ټکی په ټکو ټکو دا به چې کوم دی خپلو شاګردانو ته ښیي او نور آیت پوره نشي ویلی، نیم آیت نشي ویلی، د آیت الفاظ وصلا نشي ویلی. پاتې شو درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام مبارک باندې، یا استغفار شو یا چې کوم دی نور اذکار شول چې څومره ذکرونه دي نو هغه ټول چې کوم دی کولی شي، حالت د بیماری کې هم هغې کې څه ممانعت نشته. جزاک الله. زمونږ په دې کمنټونو کې به ډېر روره روان وي، ډېر رونه پوښتنې به هم کوي او ډیر د خپل مینې اظهار کوي، سلامونه را لیږي، د هغې ټولو سلام ته یو ځل بیا وعلیکم السلام. او ستاسو دا محبت، د اخلاص، دا مینه، دا خلوص دا دی الله تعالی په خپل عالی جناب کې قبول او منظور کی. تاسو دومره ښه نظر لرئ، دومره ښه عقیدت لرئ، الله تعالی دې زمونږ او ستاسې دا تعلق د دنیا د هر غرض نه ورا تر جنت الفردوس او تر خپل دیداره پورې قیم او دایم وساتلی کی. الله ډېر خوشحاله او آباد لره ډېر یاران پکې دعاګانې غواړي، هغې به انشاءالله مونږ خامخا په دعا کې یاد لرو. مونږ سره ټایم کم دی، سوالونه لا ډېر پاتې دي، کوشش کوو چې خبرې مختصر کړو. بل یو ملګری سلام را لیږي، هغې وایي دغه سلام ته وعلیکم السلام، هغه وایي چې آیا په پنجپیري پسې مونځ کیږي که نه کیږي، نن سبا اشاعت توحید و سنه باندې یادېږي. د دې جواب مونږ په تیر درسونو کې کړی دی، تین وړاندې چې کوم درس شوی دی په هغې کې دې جواب شوی. اهل حدیث چې نن سبا مونږ تاسې د وهابیانو په نوم پیژنو، اشاعت توحید و سنه چې مونږ تاسې د پنجپیریانو په نوم باندې پیژنو، دا ډېر د ضروریاتو د دین نه انکاري دي. د علماء دیوبند فتوی دی باندې موجودې دي، هغې وایي چې په داسې خلکو پسې مونځ بالکل جایز نه دی، مکروه تحریمي دی، اعاده لازم ده. لہذا چې د کم چا د اشاعت توحید و سنت سره تعلق وي او عقیده او ماغسې جوړي، دا معتزله د امت دي پسې منځونه بالکل مه کوئ. که یو سړی د اهل حدیث سره تعلق لري او د مخکې شي جمع ته، نو اهل حدیث دا خوارج د امت دي، دا چې کم دی کلاب النار دي، دی پسې بالکل منځ نه کیږي، د دې د مانځه نه اجتناب وکړئ. خجی بل یو ملګری تپوس کوي، دی سلام را لیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام، دی وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت باره کې مونږ خبرې کولې، نو ما دا ویل چې نبی علیه السلام مبارک به زمونږ شفاعت کوي. د دې په ځای باندې زما الفاظ د خولې نه داسې وته چې نبی علیه السلام زمونږ شفاعت وکړه یا زمونږ شفاعت کو زمونږ شفاعت کوه، یعنی مطلب دا دی چې د هغه امر غونته کې الفاظ د خولې نه صادر شوي دي چې وکړه یا کوي یا وکړه یا به وکړي، دغه الفاظ د امر غونته دی وي صادر شوي دي، نو آیا دا خو بې ادبۍ او ګستاخۍ کې نه راځي؟ د مقصد دغه دی. انشاءالله مطمئن جواب د مفتی سے مبارک د خولې نه ووره. زما وروره بالکل تا د خولې نه چې کوم الفاظ وتې دي یو خو دا قصدن عمدن نه و، صحیح شوه، نو خطا کې خو سړی ګناهګار نه دی، تا نه سهون د خولې نه بې اختیاره ووته، هېڅ ګناه تا ته چې کوم دی په دې کې نشته دی. د امت نه حدیث مبارک کې راځي چې زما د امت نه خطا او نسیان دا رفع دی، په دې باندې دی نه ګناهګارېږي، نو تا نه خطا نه وتې دي، ګناه در باندې نشته دی. او بل که یو زه به دا م ووایم د امر تعریف هم زمونږ د کتابونو دا کوي د فنونو چې امر چاته وایي، حکم چاته وایي، چې یو سړی راپاسي، یو څوک راپاسي او بل چاته حکم وکړي په طریقې د استعلا چې ځان په هغه باندې عالي ګڼي او ورته د یو کار حکم وکړي چې دا کار وکړه، نو دې ته امر ویلی کېږي. که د ادنا مرتبې والا سړی راپاسي او د اعلی مرتبې والا شخصیت ته حکم وکړي، نو دې ته چې کوم دی څه نه ویلی کېږي، دې ته دغه ویلی کېږي، دعا ویلی کېږي، امر ورته نه ویلی کېږي. لکه مونږ او تاسو باری تعالی ته وایو که نه خدایه زما دا کار وکړو، دا کار وکړو، دا کار وکړه، دا امر نه دی، دا دعا ده. صحیح شوه؟ حاجی جی. او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک روضې مبارکې ته چې مونږ لاړ شو، نو زمونږ ټولو فقهاو لیکلي، نور لیزا په دې باندې ښکلې خبرې کړې دي چې تاسو به د رسول الله مبارک روضې ته ودرېږئ او هغه آیت به ووایئ چې هغه آیت څنګه دی زما ذهن ولو انهم اذ ظلموا انفسهم
جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. دا آیت به نبی کریم علیه السلام ته وایي که چاته آیت نه ورځي داسې به وایي چې د الله محبوبه ما په خپل ځان باندې ډېر ظلمونه کړي دي، ګناهونه مې کړي دي، تاسو ته راغلی مې د الله محبوبه د الله په دربار کې زما دپاره څوکه شفاعت وکړه. زموږ فقها وایي دلته رسول الله مبارک ته التجا او درخواست کوي چې د الله محبوبه زما دپاره د الله په دربار کې د شفاعت وکړه، ته راله شفاعت وکړه. او بیا به یارانو مبارکانو ته د التجا کوي چې ابوبکر صدیق صاحب دی، عمر فاروق صاحب دی، چې ای دواړو یارانو د رسول الله مبارک تاسو نبی کریم علیه السلام ته زما دپاره درخواست وکړي چې هغه د الله په دربار کې زما دپاره د شفاعت سوال وکړي. نو بالکل کولی شي، هلته خو هم کولی شي، او تا نه که دا کوم الفاظ وتي دي خطا د ګناه نشته. جزاک الله. بل یو مرګره سوال تپوس دا کوي، سلام را لېږي، دغې سلام ته وعلیکم السلام. او وایي د دې رمضان په میاشته کې بعضې زنانه د پوره روجو نیو په خاطر باندې د حیض د بنوالي ګولۍ استعمالي، دې دپاره ګولۍ وخوري چې یاره زما بیماري را نه شي، زه پوره روجې لکه د سړو نیسم. نو دا څنګه دي، جایز دي یا ناجایز دي؟ هروره د جواز کې خبر نشته، بالکل جایز دي، بندولی شي. او که بند که نو بیا چې بیماری نه وي په دې روجې لازمي دي، بیا ورته اجازت نشته، بیا به روجې نیسي. خو لیکن کول په کار نه دي چې خدای تعالی تا ته په دغه وخت کې روجې معاف کړي دي، نو سله په ځان باندې چې کم دی دغه جوړی او دا ګولۍ خوري او حیض بندوي، ځکه دې نه ډېر نور نقصانات بیا چې کم دی څه کېږي ولاړېږي. کول په کار نه دي، خو کوې که نو بیا بالکل جایز دي، پروا نه. ښه جي، جزاک الله. مفتی صاحب محترم، بل یو ملګری هغه سوال کوي، د هغې سوال دا دی او چې یاره د امام پسې راشم ودرېږم په اول رکعت کې ما نه تکبیر تحریمه تللی دی، امام قرت شروع کړی، صورت فاتحه شروع ده یا کل صورت شروع دی، او په دغه وخت کې زه راشم ودرېږم، نو دی وي ما نه ثنا تللی ده سبحانک اللهم، نو آیا زه به په دغه وخت کې سبحانک اللهم ویم او که نه د امام قرت ته به غوږ نیسم او چپ به ودرېږم؟ اروره چې کله تا نه امام ثنا لاړه، اوس د قرائت شروع دی، نو قرائت ته غوږ ښودل دا واجب دي، دا لازم دي، دې ته به غلی ودرېږي په مانځه کې، او ثنا ویل سنت ده، نو لحاظه ثنا به پرېږدي او غوږ به اږدي قرائت ته. یو صورت داسې دی که قرائت جهري وي او جهر سره امام لګیا دی او آیت تر آیته منځ کې دی سا اخلي او د سا وقفو کې ته ورپسې ثنا ویلی شي، نو خیر دی ووایه، او که نه شي ویلی نو بالکل قرائت ته به غوږ اږدي، ثنا به نه وي. ٹھیک شو جی، جزاک الله. زمونږ بل یو ورور امان الله خان د نوخار نه، هغې سلام را لېږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام. هغې یو تپوس دا کوي چې د اذان نه درود ویل مخکې پکار دي مؤذن دپاره یا اورېدونکي دپاره وغیره، یا که د اذان نه بعد درود ویل پکار دي؟ په دې باره کې مونږ ته مختصرا جواب چې د اذان نه درود ویل مخکې پکار دي که وروستو؟ روره مختصر جواب دا دی که یو سړی مخکې اذان نه درود وایي نو د درود پاک حکم مطلق راغلی دی، وقت ولا نه دی متعین. اذان نه مخکې که یو سړی درود ویلی شي، خو داسې طریقې سره ووایه چې درود ووایه، هغې نه وروستو بیا لږ سړی غلی شي، صحیح شوه، لږ سړی غلی شي چې څوک په دې درود پاک باندې چې اذان نه مخکې ویلی کېږي دا د اذان د کلماتو نه شمار نه کي، نو وقفه وکړه بیا اذان وکړه. خو بیا هم علما وایي بهتره دا ده چې اذان کومه طریقه د رسول الله مبارک هغه زمانه کې شو هغه طریقه باندې وشي، نو ښه ده، نو مخکې تی درود هغه وخت کې نه، خو مارتل حکم مطلق راغلی دی قرآن کې که یو سړی وایي نو جواز کې خبرې نشته، خو چې لازم یې نه ګڼي، دا شرط دی. او بعد کې خو په حدیث کې راغلی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي اذان نه وروسته تاسو څه کوئ، درود پاک وایئ او بیا ما دپاره د وسیلې دعا کوئ، نو بعد کې بالکل ویلی شي. ٹھیک شو جی، جزاک الله. یو ملګری سلام را لېږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام. هغې دا تپوس کې اوي په قیامت کې به اول څه وي؟ اول به تله د میزان لګېږي، حساب کتاب به کېږي، که اول به څه طریقه کار وي؟ د دې دپاره مختصرا دا خو د قیامت ورځ خو ډېره لویه ده، احوال ډېر زیات لري، حالات او سختۍ لري، نو مختصرا جواب دا دی وروره چې اول د قبور نه پاسېدل دي، د چا مخونه تورېږي، سپینېږي، عملنامې به په ښي لاس ملاوېږي، د هغې نه بعد بیا حساب کتاب دی، بیا د هغې نه بعد اوږدې خبرې دي، هغه ټول موږ سره ټایم هم نشته دی، ټولې موږ نشو بیانولی. انشاءالله العزیز که بیا چېرته موقع وه بیا ته بیان کړو که خدای ته منظوره وه. بل یو ملګری سلام را لېږي د دوبۍ نه، هغه سلام ته وعلیکم السلام. هغه هم تقریبا 4 سوالات کوي. اول سوال دا کوي چې یاره زه په دې کوم ځای کې کار کوم، نو موږ هلته مسلمانان هم یو، هندوان هم یو، زموږ چې دا کومې جامې وینځلی شي دوبي په ذریعې یا چې هر ځای کې څوک وینځي، نو دی وایي زموږ د مسلمانانو د هندوانو جامې یو ځای وینځلی کېږي، دا جایز دی یا نه دی جایز؟ روره جامې ګوره دا مسله داسې ده که نه، هندوان دا غیر مذهبه خلک اکثر د خپلې کپړې پلیتۍ نه ساتي، صحیح شوه،
نو فقها لکه نن سبا واشنګ ماشینو کې دا جامې وینځل کېږي. واشنګ ماشین کې چې کومې کپړې وینځل کېږي که کپړې پلیتې نجس هم وي او پاکې کپړې هم وي نو دا چې واشنګ ماشین کې وینځي دې طریقه څه ده؟ نو ښکلې طریقه یو دا ده چې دا پاکې کپړې ځان ته وینځه هغې پلیتو سره یې مه وینځه او پلیتې کپړې د بیا څو شي ځان ته دې وینځلی شي. یو طریقه یې دا ده. دویمه طریقه یې دا ده چې دا کمې کپړې پلیتې دي دې کې چې کوم ځای پلیت دی اولا د هغه ښه ووینځلی شي 3 کرته نه چونډې کړی شي 3 کرته هغې نه وروستو بیا دغه جامې هم پاکې شي او هغه پاکې خواص هم پاکې وي بیا یو بل سره شریکې وینځلی شي. او دریمه طریقه دا ده که دا پلیتې او پاکې جامې لکه زنانه نن سبا ناراسته دي بدلولی نشي یا چاته پته نه یو ځای وي ووینځلی د هغې بیا د پاکوالي طریقه دا ده چې دا واشنګ ماشین نه جامې راوباسي 3 کرته به اوبو کې غوپه کوي. یو کرت به پاکو اوبو کې غوپه کوي راوبې باسي مکمل به نه چوڼ کوي هغه اوبه بیا به په هغې کې نه ډوبې بیا به دوباره په نورو پاکو اوبو کې بیا غوپه کوي بیا به یې راوباسي مکمل به یې نه چوڼ کوي بیا به په نورو پاکو اوبو کې 3 کرت غوپه کوي بیا به یې راوباسي بیا به یې نه چوڼ کوي. ځکه فقها د کپړو د پاکوالي دپاره دغه طریقه بیانوي چې 3 کرته به وینځي او 3 کرته به یې څه کوي نه چوڼ کوي. نو لحاظه چونکې د هندوان اکثر د دې کپړو خیال نه ساتي د نجاست نو که په دغه طریقه وینځلی کېږي نو بیا خو صحیح ده او که په دغه طریقه نه وینځلی کېږي نو بیا د هغې کپړو نه خپلې کپړې بیل وینځل پکار. دا ملګری دویم سوال کوي دی وایي چې یاره د هغې سره یو ځای خوراک څښاک کول څنګه دی هغې له موږ څه ورکوو د خوراک هغې موږ ته راکړي زموږ زندګي یو ځای تېرېږي تقریبا نو دا څنګه دی جایز ده که نه؟ دې سوال جواب موږ بار بار مخکې کړی دی مختصرا واوره. بالکل وروره ضرورت په بنیاد باندې هغې سره یو ځای خوراک اړه محبت په ورسره نه ساتې نور چې کوم دی خوراک ورسره یو ځای کولی شي او ته داسې تاثر په هغې باندې لړه که چې هغې اسلام نه څه شي اسلام ته مینه پیدا شي محبت پیدا شي خوراک ورسره کولی شي یو ځای دارنګې که هغې تا ته څه درکوي و اخیستی شي ته هم ورته چې کوم دی صدقه ورکولی شي تحفه محفه که څه ورکوې میلان د اسلام دپاره ورکولی شي. خجه ډیره مهرباني. دا ملګری دریم سوال کې دی وي د روجي په حالت کې یو سړی د خپلې بیبي سره خبرې کوي عموما دا مسافر دی په ټلیفون به خبرې کېږي سره او په دغه حالت کې د روجي په حالت کې دی وي زه خبرې کوم د خپلې بیبي سره عامې خبرې جایز خبرې او په هغې سره مانه چې کم دی اوبه لاړې شي دا سپینې وغیره اوبه لاړې شي نو آیا دې سره روژه ماتېږي که نه ماتېږي تفصیل مخکې هم تېر شو سرسري خبره بیا وره. بالکل روره په دې باندې روژه نه ماتېږي که انسان نه په داسې تشو خبرو باندې ښه که خبرو باندې سړي نه مني وځي او که ودي ترې لاړه او که دارنګې چې کوم دی مزي ترې لاړه روژه پې باندې نه ماتېږي. خو که مني ترې نه تلې وه لکه مخکې تفصیل تېر شو پروګرام کې نو جنابت کې شو بیا غسل پې واجب دی او که ودي یا مزي ترې نه تلې وه نو بیا خو یې پې هغه د جنابت غسل هم نشته فقط او داسې مات شو. د دې ملګري اخري څلورم تپوس او سوال دا دی دی وایي چې د چا په بدن باندې دانه وي ما میداني وغیره راخیږي هغه ماته شي د هغې نه بیا وینه ځي هغې نه عموما وینه روانې هغه ودرېږي نه ما نه د مونځ جمع رانه ځي یا مونځ رانه قضا کېږي نو زه به څه طریقه کار کوم چې دانې نه وینه روانه ده آیا زه دې سره مونځ کولی شم یا نه شم کولی زه به انتظار کوم جمع رانه ځي یا مونځ قضا کېږي خیر دی که زه به څه کوم؟ وروره اول خو دا چې ته ښه کوشش وکړه د وینې ودرېدو دپاره ډېرې طریقې دي هغه طریقه خپله کړه ټشو پیپر پې سړی کېږدي یو شی پې باندې کېږده ټشو پیپر نه بیا د وینه نوره روزي نه هغه ځای باندې وچه شي دغه طریقه کوه مونځ کوه که بیا مثال وینه نه ودرېده نو یو سړی که صاحب عذر صاحب عذر دې ته وایي لکه مثال یو سړی دی دغه دا مرض دی دغه د بدن وینه د سره ودرېږي نه یو وخت کې هم صحیح شوه نو که صاحب عذر د باندې په زندګۍ کې داسې وخت راغلی چې د مونځ وخت دی او دا تمام وخت د منځه دا د مرض راګیر کو مثال د بدن نه وینه روانه تمام وخت د منځه کې مثال د مونځ 4 غنټې وخت داسې مثال ویم د ماسپښین د 4 غنټو کې دته دومره وخت نه میلاوېدو پاک چې دی پکې فرض مونځ وکړي او دا پې باندې دا وخت تیر شو نو دی بیا صاحب عذر شو د دپاره بیا چې کم دی هر مونځ دپاره نوی اودس دی او که وینه ترې نه روانه وي نو مونځ دی ورسره کوي او که صاحب عذر نه مثال داسې وخت تا باندې نه دی راغلی په زندګۍ کې نو بیا که ستا د دانې نه مثال وینه روانه ده مونځ تا نه قضا کېږي نو اودس په ورته کې دا نه چې مثال بس ته دې وینې سره څوکې مونځ وکې نه بیا به چې کم دی انتظار کوي چې وینه ودرېده هغې نه پس اودس کوه مونځ کوه. جزاک الله. زمونږ بل یو ورور شازیب چې دی ریګولر زمونږ دا خبرې اوري او دی پکې هر پروګرام کې سوال کوي دی یو سوال کوي دی وایي یو مسلمان دی هغه حج هم کړی دی نیک اعمال هم کوي نعوذ بالله دی مرتد شو او کافر شو مرتد شو او بیا څه موده بعد په هغه خپلو کړو پیمانه او بیا الله توفیق د اسلام او د ایمان ولا ورکو دی بیا مسلمان شو
نو آیا د دوباره ارتداد نه بعد دوباره د ایمان او د اسلام پر وړو باندې د چا کم حج کړو هغه باطل دی کنه دی به دوباره حج کوي کنه نه به کوي او د چې کم نیک اعمال کړو د ارتداد نه مخکې نو آیا پاغي د ته اجر او ثواب به ملاويږي کنه نه به ملاويږي؟ شازه بروره زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله پنیز باندې یو سړی چې مرتد شي العیاذ بالله او ارتداد نرستو بیا په الله فضل کې مسلمان شي نو د چې کم حج مخکې کړی دی هغه حج لاړو ختم شو امام سے مبارک فرمای او کده ته باری تعالی دوباره بیا وسعت ورک یعنی د تا طاقت د حج ملو شو نو حج په د باندې دوباره بیا فرض کیږي امام سے مبارک فرمای اومدک کسي ما قبل چې کم نیک اعمال د کړی دي د هغه نیکو اعمال ثواب هغه د واپس کیږي نه امام سے مبارک فرمای اما امام شافعی رحمه الله داغه پنیز باندې هغه وی دوباره په حجم نشته او دو هغه مخکی نیکو اعمال ثوابونه هم ورته ملاوي. جزاک الله. زمونږ یو ورور شاه حسین د ابو زبینا هغه دا سوال کوي یو سوالونه کړي مختصرا یو دا و چې یو سړی باندې په مانځ کې سجده سهو لازم شي دنه سجده سهو هیر شي او د منځ کې او مانځنه بعد ورته سجده سهو را یاد شو دی بو سکی اورورا کچرته سید ساو د نه هیر شو سلام نه واړولو دې ځکه ناشته مسجد نه وته نه خبره دي چا سره کړی نه دي د منځ د سکار دی نه کړی چې پاغي باندې څه شوی دی منځ ماتيږي او دې دوران کې تا ترایا چې مان خو سید ساو هیر و نو سید ساو کا او بس دا منځ دي چې کم دي څه شو او شو کیږي او کچرته تا د سکار کړو چې مثال هغه سره منځ ماتې ده هغه نرست ورته سید ساو یاد شو چې مان خو سید ساو هیر و نو دې صورت کې دا منځ دی نه دی شوی اعاده د منځ بیا لازمه ده. خجدا مرګره دویم سوال کوي چې یو سړی په مانځ کې سنت یا مستحب ته نه پات دي شو د ګمان دی کې نه پدې سجده سهو لازميږي او د په ترک د سنت یا مستحب باندې د سجده سهو ادا کی نو آیا د منځ او شو کنه دی به د منځ دوباره بیا راګرځي؟ اورورا زنګ فقهای کرام فرمایي کې وسړی په دې ګمان باندې سجده سهو کې چې په ما باندې سجده سهو لازم ده او لازم پې نه وي نو په دې صورت کې د منځ کېږي بلا کراهت منځ شوی دی صحیح شو نو په سنت او په نفل پرې خودو خو سجده سهو نه لازمیږي په ترک د واجب یا په تقدیم تاخير د واجب یا په تقدیم تاخير د فرایض په دې باندې سجده سهو لازمیږي نو خو چون کې د ګمانو چې په ما جوړ سجده سهو لازم شوی د نو منځ شوی دی خو لیکن د منځ د مسایلو نه ځان دا خبرول لازم دی پکار دی منځ مسایلو نه ځان خبروي. دې درېمه تپوس دا کوي دی وی دلته امامت کوم ما نه بعض خلک راشي ما ته چې نمره لدم کیا فلانه دمره باندې او چې فلانه نو دی وی مال ډېر دمون نه راځي زه په قل هو الحمد دمول کوم ما ته داسې اجازه خو یې دمون راته خو نو د دم طریقه برته زداو خو مسانه سوره فاتحه الحمد شریف تر ولد دولنه پوري د مرګ نه سوا د هر مرض دارو دي په قران کې الله شفای خود دا بهترین صورت دی عموما د صاحبانو د نه کنټرول په دغه باندې دمول کوي کاغه د هر څه مرض وي د پاره ته دم کې هر یو بیماری وي هر مرض وي بس ته اوزل سوره فاتحه وایا او پاغه د اول کرت اعوذ بالله بسم الله وایا او سوره فاتحه تر ولد والنا امین پورې وایا دوباره بیا بسم الله او الحمد تر ولد والنا پدریم ځل بیا بسم الله ولد والنا پورې الحمد وای شوف کپی دا یو شوف شو بیا به تدریزل بسم الله سره الحمد وای هر کرت سره بسم الله وایا بیا په شوف کا دوزل شو بیا صرف په اخیری ځل باندې یو ځل الحمد د بسم الله سره وایا بیا په شوف کا درې شوف په کوا ان شاء الله العزیز الله تبارک وتعالى بعد سوره فاتحه او د قران په لستو باندې هغه الله تعالی صحت او شفا ورکي. دا مرګره شاذب دا شوسین د اخیری سلورم سوال دا کوي چې د روجي په حالت کې یو سړی د خپل بیبي سره خبرې کوي د بهر دی نو د دې په دوران کې دن او بل اړي اې د سر روزه ماتيږي کنه مخکې مفتی سے مبارک جواب ورکو چې د سر روزه نه ماتيږي. زمونږ بل یو ورور سلام را لګي دغه سلام علیکم السلام اغي وای په موبایل کې تلاوت کول په موبایل کې قران چول او دغه تلاوت کول بیا څنګه دي د دې جواب مونږ په تیر درس کې کړي وو جایز دی خو بهتره دادا غوړه دادا چې ته قران عظیم شان تلاوت کې د مصحف نه وکا د قران شریف نه وکا د موبایل نه مکوا کته د عذر په بنا چرته کې نو بیا جایز دی بالکل کولای شي. نور امام قرطبي دام لیکلی چې د وړو کې قران نه تلاوت کول دام د قران به ادبی ده په دې کې بیا خبر ډیر رښتا خو هر چې خبره د جواز د نو جایز قدرې ده مطلب ته کول شي د ضرورت په بنا باقي چې ضرورت دی نوی نو د دینه موبایل نه تلاوت مکوا بلکې د قران عظیم شان نه تلاوت کوا. خج زمون بل یو مرګره داغي اخیری سوالونه دي او د اخیری ته پوسونه دي هغه سلام را لګي داغي سلام علیکم السلام اغه وی یره یو سړی د زکات د ټیم پوره کېدونه مخکې زکات ورکی د سوال وګت کړي دی خلاصه دا چې ما تیر کال زکات د وړو کې اختر په درې ورځ باندې تقریبا ما به حساب کولو زکات به ورکولو زه مثال سکال د وړو کې اختر د درې ورځې نه مخکې مال حساب نه دی کړي او زه د خپل پیسو زکات ورکوم
نو آیا دا جایز دی یا نه دی جایز؟ بالکل وروره، یو سړی چې صاحب نصاب وي نو دی د خپل مال زکات د کال تیریدونه مخکې هم په نیت د زکات چې ورکې بالکل ورکولی شو. چې کله کال تیر شو ته بیا د زکات حساب کې چې کم پیسې د مخکې د زکات په نیت وکړي دي هغه ترې نه سکه کټ. حاجي جزاک الله. د دوی مرګري دویم سوال دا دی چې زه د زکات پیسې چاله ورکولی شم، چا باندې زما زکات کیږي یا بچانه کیږي؟ دا دویم جز د سوال دا دی. دی ورسره دا تپوس هم کوي چې زما د مور د خوانه چې کوم نیا ده، زما د مور چې ده هغه زما نیکه پرېښودې ده او هغې ته خپل بچیم خرچه نه ورکوي، او زما د مور د خوانه چې کوم نیا ده هغه راغلی ده زما ترور کره یعنی خپل لور کره ډېره شوې ده. نو آیا زه دغه خپل نیا ته چې زما د مور ده دې ته زه د زکات پیسې ورکولی شم یا نه شم ورکولی؟ ګوره وروره، د زکات په باب کې قاعده دا ده چې زکات سړی خپلو اصولو ته نشي ورکولی. اصول معنی ته چې چا نه پیدا یې، صحیح شوه، ستا مور ستا نیا ستا غوره نیا بره پسې ځه، صحیح شوه، یا ستا پلار نیکه غور نیکه بره پسې ځه، اصولو ته نشي ورکولی، لهذا ته خپل نیت ته زکات نشي ورکولی. دارنګې خپلو فروعو ته چې تا نه څوک پیدا دي، ستا بچی نوسۍ کړوسۍ داسې پسې لاندې ځه، دوی ته نشي ورکولی. چې دا کمې ترور سره ستا دا نیا اوسیږي، که دغه ترور ستا غریبه وي او مستحقه د زکات وي هغې ته زکات ورکه، نو بس بوج به دا ستا د نیا بوج به په هغې باندې څه وګرځېږي، کم خپلې ترور ته زکات ورکولی شي. ٹھیک شو، جزاک الله. په کمنټس کې نن ډېر زیات سوالونه راغلي دي، مونږ سره ټیم نشته، زمونږ ټیم نه جمع قریب دی، مونږ مانځه ته پاسېږو، لهذا د کمنټس چې کوم سوالونه دي دا به در روان اتوار په شپه انشاءالله ړومبې به مونږ ستاسو سوالونه حل کوو، د هغې نه بعد به بیا د وټسپ والا له جواب ورکوو. ستاسو دا سوالونه نن مونږ د عذر په بنا ترکو، مونږ سره ټیم نشته. دویم نمبر چې چا د دعا درخواستونه رالیږلي دي انشاءالله ټولو له جمع کوي، دعا کې به هم خامخا یادو. دریم نمبر چا د عقیدت پیرزونې د مینې محبت اظهار کړی دی، مونږ ستاسو د ټولو د زړه د تل نه او د زړه د کومې نه شکریه ادا کوو. او ورسره زمونږ د وټسپ شمیره یاد ساتئ، او ورسره دا بیان که بعد کې هم څوک اوري د الله د رضا دپاره دا نشر کوي، په ګروپونو کې هم نشر کوي، آیډیا پیجونه نه هم نشر کوي. ما تاسو ته ویلي، ما ته یو مرګري ویلي چې مونږ ته د خپلې پیرزونې نه یو وظیفه وښایه، نو زه د صدقې جاریه په نیت باندې که زما دا بیان اوس تاسو څوک اورئ، که بعد کې څوک اوري، دا وظیفه ته چاته ښې تا ته اجازت دی د الله په رضا باندې یو بهترینه وظیفه، هغه اسانه وظیفه، اسهله وظیفه هغه دا ده. د چا چې ګېډه خرابوي او دا ګېډه ټیک کېږي نه او ګېډه خرابه ده، د دستونه زیات راځي، نو د دې دپاره ښه طریقه اسانه وظیفه دا ده چې تاسو ګلاس یا نیم ګلاس خالص اوبه راواله او چینی راواله، چینی خواږه، دا چینی چې دی دا په دې اوبو کې واچو، د دې نه شربت جوړ کا، صرف اوبو چینی وځئ که خو دا شربت لږ خوږ وکړه، د خپل اندازې و لیول نه لږ زیات خوږ کا، چې څومره ډېر خوږي نو هغه نه به فایده زیاته وي. د خپل لیول نه د خپل اندازې نه زیات خوږ کا، نور په قسم ماچوه، صرف چینی او اوبه، ګلاس یا نیم ګلاس اوبه په دې کې چینی واچوه او ښه ټینګ شربت وکړه، خوږ خوږي، دا اوبه ډېرې خوږې که، د خپل اندازې نه زیاتې خوږې که، بیا په دې باندې اوزل الحمد وایو شف کپې. او دا چې د چا ګېډه خرابه ده هغه لی ورکه، تاسو ګورئ ګنټه نیمه ورته وګوره بالکل به ګېډه په هغه ساټ ټیک شي انشاءالله. دومره به ډریپونه ګولۍ انجکشن یې کار نه کوي چې څومره به دا یو ګلاس اوبه تاله فایده درکوي. که بیا ټیک نه شوه نو ګنټه نیمه بعد دوباره بیا دا عمل وکړه، ته وګوره چې د هغې نه بعد 10 راغو بیا ماته ووایه. ډېر انتهایی مجربه وظیفه ده. وزل سورة فاتحه الحمد د اعوذ بالله بسم الله اول کرت، باقی هر ځل سره بسم الله وایا، وزل الحمد وایا، په ګلاس یا نیم ګلاس اوبو دم کاغې کې شربت وکړه د چینو، هغه خوږ شربت بیمار له ورکه، د ګېډه چا خراب وي هغه ته الله تعالی په هغه سات شفا ورکوي. زما تمامو اوریدونکو ناظرینو ته سامعینو ته په دې کې مطلق اجازت دی، تاسو خپل هم استعمالولی شئ، بل چاته هم ورکولی شئ، د الله په رضا باندې. ډېره مجربه وظیفه ده، تاسو استعمال کوئ، چې کار ونه کو بیا ماته ګیله کولی شئ. الله تبارک وتعالی دې ستاسو د اخلاص، د مینه محبت، د عقیدت په خپل عالی جناب کې قبول او منظور کړي. الہ جل مینا دا مونږ چې کوم بیان وکړو زمونږ د یرونو واورېدو، مونږ له د وینا دی له د اورېدو اجر ورکړه. یا الله مونږ دوی له په دې د عمل توفیق را نصیب کا. د آینده اتوار شپې پورې په لوی الله سپارم، د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.